أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة البقرہ آیت نمبر 58. په دې آیتونو کې الله رب العالمین په بنی اسرائیل باندې د یو بل نعمت ذکر کوي چې او د دې یو قباحت ذکر الله رب العالمین کوي. او دا واقعیت ته اشاره ده چې الله رب العالمین موسی علیه السلام د الله په حکم باندې د بنی اسرائیل ته حکم وکړ چې تاسو لاړ شئ د بیت المقدس یا اریحا د دوه ښارونه بدی کې او ښار مفسرین په کې مختلف ښارونه ویلي، څوک وایي شام دی، څوک وایي اریحا دی، څوک وایي بیت المقدس دی، چې دا د عمالقو په قبضه کې وو، هغه قبضه کړي وو د بنی اسرائیلونه. موسی علیه السلام دیو تر جهاد حکم وکړ چې لاړ شئ تاسو جهاد د دې سره وکړئ. مورخینو داسې لیکلي چې دی 12 کسان ولېږل، ځکه دا خو 12 قبیلې وې د بنی اسرائیل. 12 کسان چې کله هلته ولیدل نو ولېږل، نو هغې ته وایي چې تاسو جایزه واخلئ چې موږ هغې سره جنګ کولی شو که نه شو. هلته چې کله هغې لاړل نو هغه چې واپس راغله بیا خو ډېر غټ غټ خلک دي او سم ځناور دي، ویل هغې سره موږ جنګ نه شو کولی. دا شته یې ویرول که نه، مشران یې بزدل او نو هغه کشران یې ویرول، هغې سره زموږ جنګ کول ډېر مشکل کار دی. واپس چې کله راغله خپلو کشرانو ته بني اسرائیل ته واقعه بیان کړه چې دغه شان دغه خلکو سره زموږ جنګ کول مشکل دی. موسی علیه السلام ته ډېر زیات محنت وکړو چې جهاد وکړئ، په دې کې ستاسو عزت دی، الله به تاسو له غلبه درکړي. خو بهرحال دیو خبره نه منله. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د دیو نه خفه شو او چې دعا یې وکړه چې الله د دې نه موږ واله د خپل قوم نه موږ بس دی واخله. یعنې ستړي شو دومره وخت هغې چې کوم دی نو بیخي ستړي کړي وو، جاهل قوم و. نو الله رب العالمین موسی علیه السلام او هارون علیه السلام هغه دنیا نه وفات کړه او لاړ دیو نه وفات شو. بیا دې 40 کالو پورې بالکل د ضلالت ژوند تېراو، بل ځای کې به راشي چې دیو بالکل داسې سرګردانه به ګرځېدل 40 کالو پورې. بیا الله رب العالمین 40 کال بعد دیو ته یوشع ابن نون علیه السلام پیغمبر راولېږه او دغه پیغمبر هغه ته بیا جهاد حکم وکړو چې تاسو د دغه قوم سره جهاد وکړئ. نو دغه خبره یې ومنله، ځکه خپل ضلالت ته یاد و چې موږ 40 کاله څومره ذلیل وګرځېدو. نو جهاد له لاړه، جهاد یې وکړو. کله چې هغه کلی او هغه علاقه دغه بیت المقدس یا اریحا یا شام هر ځای چې کوم ښار چې و، ځکه قرآن نوم نه دی اخیستی، نو دغه ښار چې کله قبضه کو دیو هغې باندې هغه قوم له شکست ورکړو عمالقه وله. نو بیا دغه یوشع ابن نون د الله په حکم باندې ورته ووایي چې د ښار ته کله داخلېږئ نو تاسو یو خدا چې سجده کوونکي داخل شئ، یعنې په عاجزۍ سره عاجزي کوئ، حنا کوئ، داسې نه چې د متکبرینو په شانتې سپنه بالکل چت کړي چې موږ سي غټه توره وکړه او غټ قوم موږ فتح کړو، نو داسې به نه عقل پن به نه کوئ، یعنې په تکبر به نه داخلېږئ. لکه څنګه چې نبی علیه السلام فتح مکه وکړه، مکه یې فتح کړه، نو داسې په روایتو کې راځي چې نبی علیه السلام په خپله اوښو باندې سر دومره ښکته کړی و چې بالکل له هغې د څټ سره خپل سر لګولی و. دا ځکه چې په دې آیات کې شته که نه، چې په دې آیات کې هغه ته پته وه، نبی علیه السلام ته دا معلومه وه چې ګوره دلته تکبر نه دی په کار، که موږ دا مکه فتح کړه دا د الله رب العالمین په حکم او د هغه په نصرت او په مدد سره فتح شوه. او بل حکم ورته د یوشع ابن نون دا وکړو چې تاسو کله د ښار ته داخلېږئ نو تاسو دا لفظ وایئ چې حطوتن. د حطوتن معنی دا ده چې الله موږ ته بښنه وکړي. نو دیو دغه دواړه کارونه نافرماني وکړه. یو خدا چې کله د ښار ته داخلېدل داسې مفسرینو لیکلي چې دا داسې په ناسته باندې ورتولېدل چې هسې نه چې دا څټونه ښکته شي، یعنې متکبرانه انداز کې ورښویېدل چې دا هغه کوږوالی پکې کوږ قوم، نو هسې نه چې دا څټونه ښکته شي، دا په دې حکم باندې عمل ونه شي، نو سجده کوونکي داخل نه شو. دویم دا چې د حطتن په ځای باندې به دې وویل چې حنطتن فی شعرتن، چې موږ له غنم په کار دی په وږو کې او په بوسو کې، دا خبرې به کولې. یا داسې په روایتو کې راځي چې حنطتن و شعیرتن، موږ ته غنم په کار دی، وربشې راته په کار دی. داسې هغه استهزا یې کوله د الله رب العالمین په احکامو پسې.
الکه برز یو کس په سوشل میډیا باندې ما خو نه دا اورېدل خو چې قرآن په آیات په ډېر لوی استهزاء کوله چې پلانې هو د الله رب العالمین دا د الله په احکام بسې ټوکې کول دا ډېر د تباهۍ خبره ده. الله رب العالمین په دې باندې عذاب راوستو او عذاب پیدا راوستو چې په دې باندې وایي طاعون مرض راغی. طاعون غالبا چې په پښتو کې ننکۍ ورته موږ وایو، پخوانه به اوس خو نشته دی څه دانې به وایي که څه به طاعون مرض په پښتو کې ورته ننکۍ لیکل. دغه مرض په الله رب العالمین راوستو. داسې وایي چې 80,000 خلک ته الله دین استمړه کړه په یو ځل باندې 80,000 خلک دا تمړه شو. دا په الله رب العالمین یو سخت عذاب راوست. دا ځکه چې د الله رب العالمین په حکم بس یو استهزاء کړو، یو خو منلی نه منلی او دویم په یو حکم بس استهزاء کولی، یو په عمل کې کمزوري دی استهزاء کولی. زموږ د عقایدو کتابونو لیکلي چې کوم انسان عمل نه کوي خدا سي ګناهګار دی، ځکه عمل کې هر انسان کمزور دی. انسان چې کوم دا ضعیف دی، کله کله عمل پوره سړی نشي کولای، خو د زړه نه مني نو بیا مؤمن دی. خو یو کس ته هغه د الله رب العالمین په حکم پس استهزاء کوي، ټوکې بسې کوي، لکه دیو چې د حیتوتن په ځای باندې حینتوتن وایو، نو دا د الله رب العالمین په حکم پس ټوکې کول دي. نو د دې سره د انسان ایمان چې کوم نن دا ختمي، د سره ایمان چې کوم نن دا په خطر کې ورځي. په دې سيزونو ځان ساتل پکار دي، ځکه دا بنی اسرائیل عادتو. نو ایزیات کا وخت قلنا چو المنگا ادخلوا داخل شي هذه القريه د کلیتا یعنی بیت المقدس تیاری خاردا فکلوا او چې کله دغلت داخل شي نو خوري دغلت من هذا کلینا حيث شئتم په کم ځای کې چې تاسو غواړئ. پراخ خوراک به ته ملاوي چې په کم ځای کې غواړئ، ان کم ځای ته خوراک کوي. رغدن پراخه خو دوه کارونه وکوي چې ودخلوا داخل شي البابا دروازې دې کلی ته. الباب معنی دروازې ته، معنی دا چې دې کلی دروازه په خوانه دې کلو نه د علاقونو به غیر چاپیرو دیوال تاو یو دروازه به وته په هغه دروازه چې کله داخليږي نو تاسو ودخل الباب داخل شي په هغه دروازه دې کلی باندې سجدن سجده کوونکی عاجزي کوونکی تکبر بنه کوي. وقولوا وای چې حتتن کلمه د حتتن معنی دا چې الله متبخنه وکي. نو الله وای چې نغفر لكم منغ بخنو کو تاسو ته خطوایا کوم ساز د ګناهونو وسنزيد المحسنين او زردا چې منغ وا زیات کو نیک عمل خلق لرا. نو چې نیک عمل خلق په کم معاشره کې زیات شي معنی دار چې تاسو د الله فرمان برداری وکړئ نیکان خلق به زیات شي. چې نیکان خلق په معاشره کې زیاتی پرامن معاشره الته جنگونه جګړې نه الته غلاګان نه الته چې کوم دنو خفغان نه الته خوشحالي د دې وجن الله تداوي چې ګدا کار مو کو نه خو ته بخنو کم او الله چې نیکان وساس په معاشره کې زیات کم نو دیو څه چلو کو. فبدل الذين ان پس په بدله کې واغستا کسانو ظلم او چې ظلم کړو یعنی دی بنی اسرائیلو قولا وینا غیر الذي سوا دا غنا قیل لهم چې دیو ته ویل شو ان دیو تحیتتن ویل شو او دی واغست حنتتن نزانه په کې بل معنی جوړ کړه. چې دا کار وکړو الله وای چې فانزل نامنازل قال الذين باخلق باندې ظلم او چې ظلم کړو د الله احکام بدل کړیو نه کې یعنی د الله حکم نه ومنلو. رجزن ناکار عذاب، رجزن عذاب ته چې دا ناکار عذابي من السماء د اسمان نه دغه نه کوي دا طاعون چې کوم نن د خپزمکه باندې راځي د اسمان نه خو نه راځي. خو اصل کې الله رب العالمین دا حکم د اسمان نه را لګم د دی وجنه او تعالی و چې د اسمان نه را لګل شو یعنی مقرر کړی شو د اسمان نه. ولی بما كانوا يفسقون په سبب دا څه باندې چې دیو نافرمانی کوله د الله رب العالمین ځکه په الله د عذاب راوست.